دا ګرانه نه ده جنت ګټل. خو موږ ځان ته یو کس نه تپوس وکړه، ما وې مخکې ته ډېر تنګ دسته وې، څه مسله ده؟ ما ته مولانا تا یو ځل مسله کړې وه او زما تنخوا باندې هم زما ګزاره نه کېده. وی ما بیا د یو جومات او د یوې مدرسې د قاري صاحب په تنخوا کې ما خپلو پیسو کې هغه دپاره لږې پیسې ومنلې او وی زما هغه پیسې خپله تنخوا مې هم بلې تنخوا ته رسي، وی له 100 روپۍ را سره جیب کې. وی دا لاسه کې زمونږ یو ګاونډي دی، غریب سړی دی، دیاړیمار دی. وی هغه ته مې دا قصه وکړه. وی هغه وی چې انشاءالله 300 روپۍ به زم د میاشتې ورکوم دې مدرسې ته، چې دې باندې د مدرسې تعمیر وشي، استادانو تنخوا وشي او د بجلی بل وشي او طالبانو روټۍ وشي. وی ما ورته وی چې ته به د کوم ځای نه ورکې؟ وی هغه راته وی چې زما 3 بچي دي، 2 بچي مې دي، او هر بچی چې مې سهار سکول ته ځي نو 10 روپۍ وړي، روزانه 10 روپۍ زما هر زوی هغه سکول ته وړي. وی ما ذهن کې دا ویلی دي چې زما 2 بچي نه دي، زما 3 دي، نو 10 روپۍ زه د خپلې دیاړۍ نه راوالم، د خپلو بچو له ورکم او 10 روپۍ بیا لیې کېدم، روزانه 10 روپۍ بیا لیږدم. وی زه یم زما 3 بچي دي، دا 10 روپۍ زما د غایب بچي دي. نو هغه 10 روپۍ چې د ورځې سړی ږدي نو د میاشتې 300 روپۍ ته جوړېږي. او هغه زه راوالم هغه مدرسه کې ورکم. وی اوس مې کور کې ماشاءالله وړم شته، سبزي هم شته، بیماري هم نشته، خوشحالي به کېده. دا ګرانه نه ده جنت ګټل، خو موږ ځان ته ګرانه کړې. موږ رواجونو رسمونو په ذولیاتو باندې پیسې لګو، د الله په دین یې نه لګو. او الحمدلله اوس خو مدرسې جوماتونه ستاسو په دغه چلیږي.